سورہ نجم آیت نمبر 31 شپږم رکوع وشتم سپارہ صفحہ نمبر 18 آخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى صدق الله العظيم. سورہ نجم آیت نمبر 31 شپږم رکوع وشتم سپارہ. پدې آیت کریمه کې د الله رب العزت قدرت باندې دلیل دی چې پزمکه کې او په اسمانونو کې ټول بادشاہي او د دې ټول بادشاہي مالک د الله پاک دی. نمبر 1 او دویم الله فرمای چې ورځ د قیامت مقصد بیانې چې قیامت برازي او انسان به دوباره راځوندي کیږي د صد لپاره د دې لپاره چې نیک عمل کړي د هغه بدله به وته ملاويږي او چې کم بد عمل کړي دغه سزا به وته ملاويږي. په دې آیت کې دغه دوه خبرې دي ولله ما فی السماوات او د الله د پاره هغه ما فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي ليجزي الذين جزاء ورکي هغه خلقو ته اساءوا چې بدی وکړه بما عملوا د دې د عملونو په بدله کې ويجزي الذين او جزاء ورکړي هغه کسانو ته احسنوا چې نیکی وکړه بالحسنى فخخسلت الذين يجتنبون. د آیت نمبر 32 پدې کې الله رب العزت کم خلق چې گناهونه کوي او بیا گناهونو نه پس توبه وباسي او دغه گناهونو ته بیا نږدې نه ورځي نو دې ته الله تعالی زیر ورکي ان ربک واسع المغفرة. نمبر 1 دویم هغه متقیان پرهیزګاران چې ګناه د سره کوي نه او کوشش په دې خبره کې کوي چې انسان د هر قسمه ګناهونو نه اوساتي نو دې خلکو ته هم الله تعالی سور کوي زیر ورکي ان ربک واسع المغفرة. دا خبره یاد ساتئ انسان چې کم دی دا دنه ګناه کیږي ځکه دا انسان دکې دوه شیزونه دي یو د انسان نفس دی او یو د انسان روح دی. دا نفس تاسو داسې وګڼئ چې دا نوم د ګناه دی او دا روح چې کم دی دا نوم د نیکی دی. نو چې کله انسان په نیکیانو طرف ته همیشه رواني نو دا روح چې کم دی دا په دې نفس باندې غالب وي دا ته بالکل سر نشو چتولې نو انسان اتوماتیکلی دا سی طرف ته ځي او چې کله یو انسان ګناه ته ګناه نه وي ګناهونو نه ځان نه ساتي نو بیا دا نفس چې کم دی دا په دې روح غالب وي بیا دې چې کم دی دا روح سر نشو چتولې هغه چې معمولی نیکه ته سر اوچتی دی وتی کې نه پکلار او چې کله دا انسان دا نیکه طرف ته همیشه تکل کوي او ځان چې کم دی په جدوجہد کې اچي نو بیا ماته سو ته ویل چې روح په چا باندې غالب وي ته په نفس باندې غالب وي نو چې کله دا نفس سر اوچتی دا روح وتی کې نه پکلار منځ وکاو روزه بساتو نیک عمل وکاو بهر حال کله نا کله داسې وشي چې دا نفس دا په انسان باندې غالب راشي انسان نه ګناه وشي نو بیا دا انسان سکی الا اللمم دا د انسان یو صفت دی وی دا د ګنا نه پس توبه وباسي او دا سه توبه وباسي چې آینده الله سره وادي کی چې ګور الله دی ګناهونو ته بد سره بیا نږدې راځم امنا نو الله دی خلکو د پاره زیر ورکی ان ربک واسع المغفرة د دې خلکو د پاره د الله ډېر غټ مغفرت دی. او دویم متقیان خلق دي متقیان هغه خلق دي کبائر الاثم دلوی لوی گناهونو نه ځان ساتي. کبائر الاثم هغه ګناه ته ویل کیږي چې په قران کې او په حدیث کې د هغې نه من راغلي وي
او بیا په الله تعالی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د هغه د پاره سزا مقرر کړی وي که یو بنده دا کار وکړو په دنیا کې به مولا سزا ملاويږي په آخرت کې به مولا سزا ملاويږي او درېمه مسله په کې دا وی چې عقل دا خبره نه مونږ چې دا ګناه ده او قران او حديث کې هغه د سره غلي دي ګناه مثلا شرک او بدعت شرک چې څومره دي شرک نو ګوره کافران اوس پورې د خپل ګناه ته ګناه نه وي والله رب العزت به کوم دي د دې لپاره سزاګانې مقرر کړي په دنیا کې هم په آخرت کې هم اور دویم چې کوم دي ګوره بدعت دي بدعت هغه ګناه ده چې کېږي مسلمان وګوره یاد ساتي دا ټکی دویم دي بدعت هغه یو بدعت چې کېږي مسلمان قران کې داغې نه مندا په حدیث کې داغې نه مندا خو مسلمانانو مول ګناه نه وي او بدعت څه دی ویل کېږي په دین کې نوې خبره راويستل دې بدعت ویل کېږي مثلا تاسو ګوره قبرونو باندې چې کم دی کنه دا غټ غټ مزارات جوړول د بدعت دي او بیا په قبرونو کې چې کم دی کنه د قبر نه چې کم دی منخ تکول او د قبر په نوم باندې چې کم دی کنه بیا خیراتونه کول دا ټول بدعت دي خدا خبره ته اوس یو داسې مسلمان ته او کې په دې باندې عمل کوي هغه الټه ته وي چې ته نه پويږي وګوره یاد اوساته ان سبا اکثر خلک په دې شیزونه کې مبتلا شي وي دي د زیارت په نوم باندې منختم کوي د زیارتونو په نوم باندې قربانیان کوي د زیارتونو نه کم دي غختنم کوي دا ټول بدعت دي خو کوي څوک مسلمان خو چې کم دي په کافر او په مسلمان کې فرق دا دی کافر چې کم دی کنه دا د بوت نه غواړي او مسلمان چې کم دی د مړی نه غواړي نو مړی یو قسم نشه شي به جان دی نو لہذا دې کې ډیر احتیاط کوي ډیر خلک په دې کې مبتلا دي خو حقیقت باندې پوي نه دي نو الله فرمای چې متقی هغه سړی دی مسلمان هغه سړی دی چې یجتنبون کبائر الاسم دلوی او لوی ګناهونه نمځان سکی ساتي او لوی ګناه کوم یو دا په قران کې دا غینه منه ده په حدیثو کې دا غینه منه ده په دنیا کې هم دا غیده پر سزا ده او په آخرت کې هم او فواحش فاحش هغه یو کار ته ویل کیږي چې قران کې ته نه منه راغلي په حدیثو کې نه منه راغلي ده په دنیا کې هم دا غیده پر سزا ده په آخرت کې هم او عقل هم دا خبره تسلیم کوي چې دا فاحش کار دی مثلا زنا کول زنا په قران کې نه منه ده په حدیث کې نه منه ده او په دنیا کې هم ول سزا ده یو سړی شادي شوده دی نو دا به سنگساریږي او که یو سړی غیر شادي شوده دی نو دا به کم دی کوړی وو توالی کیږي نو او عقل هم مني عقل دا خبره مني چې پردې زنانه سره زنا کول ته یو ټیک کار نه دی او دغه شان دی بهتان لګول په یو مسلمان باندې بهتان لګول په قران کې نه منه ده حدیثو کې نه منه ده او په دنیا کې هم په سزا ده په آخرت کې هم او عقل هم دا خبره مني چې یره دا کار می ټیک نه لري خدا د شیطان نه یا د نفس نه مجبور دی الله فرمایي چې هغه خلق چې د لوی ګناهونو نمځان ساتي د فواحش نمځان ساتي او د وړو ګناهونو نمځان ساتي دا غیر په زیر سره ان ربک واسع المغفرة دغه خلکو د پاره د الله ډیر غټ مغفرت دی ګوره ډیر ودی الله پاک چې کوم دی کنه د انسان ګناه معاف کی او الله پاک پاغي باندې ګوره بخنه هم کی دلته د الله باقاعده انسان د پر اعلان دی الذين يجتنبون كم خلق ځان ساتي كبائر الاثم دلوي گناهونو والفواحش او د بهاینا الا اللمم سوال ورکو گناهونو ان ربك بشک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستارب واسع المغفرة فراق بخون کده هو اعلمهم دی خبوه ده بكم پتا سمان دے اذ انشأکم من الارض هر کله چې دی پیدا کړی تاسو لزمکینا و اذ انتم اجنتون او هر کله چې تاسو وې بچی
فی بطون امهاتکم پګیډو کې د میاندو خپلو فلا تزکوا انفسکم پس پاک مګنه خپل ځانونه هو اعلم هم دې خپوی دې بمن اتقى په هغه چا چې پرهیزګاری کوي او یکړه افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدا. دا آیتونه ولید ابن مغیره دا په مکه مکرمه کې یو ډیر غټ سرمایدار سړیو مالدار او د نبی صلی الله علیه وسلم د په مسلمانېدلو کې چې کم دی زیات کوشش وکوم چې د مالدار خلکو خبره خلک مني د مالدار خلکو خبره خلک مني. نو نبی صلی الله علیه وسلم زړه کې داو کدا ولید ابن مغیره چرته مسلمان شو نو د مکی مکرمه ډیر کافران بده د وجه شي مسلمانان بشي. نو دا ولید ابن مغیره روغستلو وی تعالی پته شته زه د الله پیغمبر يم الله پاک یو دی او قیامت حق دی دا بوتان چې کم دی دا ټول باطل دي ویته مې دې لپاره راغوستي ته ایمان نوړه دا وتی ویل چې ماته لکشان دې ټیم راکا زه په دې سوچ وکم. او چې کله دا ولید ابن مغیره بهر راوتلو نو دا خبر ډیره مشهور شوله چې دا ولید ابن مغیره ته نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکړی دی. نو دا ابو جهل چې کوم نه دا انتهایی سرتیز انسانو او دا وجه کوم دی چې څومره نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام د پر زور لګولیو نو دا سه هغه چې کوم دی د کفر د پر بزور لګولو چې کله دی ابو جهل ته پتو لګیدل نو دیو بس کور تراغللو د چا بس ولید ابن مغیره بس یره داس خبر شوی ما چې تاوی ایمان راوړی دی خبره ولا داسې وکړه ویننه ما ایمان نه دی راوړی وی ما ته کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا ټول خبره وکي وی ته سوي ویره زما د اندازې مطابق خبرې ټیک دي. ابو جهل زړه کې یره پیدا شولا ویره وی کدا سړی چرته مسلمان شو نو چې کم یو کوشش د پیغمبر خدا او نو اق کوشش د دمو وکړه یاره دا سړی چرته مسلمان شو کنه وی ډیر خلک به اسلام تلاړ شي وینه دا ته سګړې وړې وي وی چې ته دومره د آخرت نه یریږي نو یو زره سره یو فیصله کوما وستا ګناهونه چې کم دی ودا به د ورځ د قیامت اوچت کم خبره باندې پوه شئ. نو دی چې کم دی په خپل هغه اعتماد کې واغستو یو یره که زه مثلا مسلمان نشم نو زما ټول وبال ز بچا باندې دی ابو جهل باندې په داسې پیسې رويستر ودام واخلا ولید ابن مغیره ابو جهل داسې پیسې رويسوي دا پیسې م تواخلا ویته زما په سر دونه غټ شي اوچته کچرته دا اسلام حق وی او ورځ د قیامت الله پاک زمانه تپوس کی وینر بس بے فکر شو دا بزیما بداسې پیسې متور کی وی دا پیسې اوس واخ نور بس وخت پس درکما نو الله رب العزت د هغه ولید ابن مغیره په باره کې آیتونه نازل کړ وی افرأیت الذی آیتک تلی دی هغه چاته چې تولا مخی واړولو نبی صلی الله علیه وسلم نے مخ واړولو او سکی واعطى قليلا او ورکرو لغمال واقدا او بندې کړو عنده الله فرمای وی آیت دی ولید ابن مغیره سره د غیب علم دی چې یاره زه بدله پیسې ورکما او آخرت کې به دې زما په دې څه ورکي جواب به ورکي آیا د سره علم شته نه غیب علم نه چا سره دی الله عنده آیت سره علم الغیب علم د غیب دی فهو یرا چې دی ګوري ام لم ينبأ آیا د خبر نه دی رسیدلې بما فی صحف موسی دا هغه خبرو چې د دې په صحیفو کې د موسی علیه السلام کې دی و ابراهیم الذي او د ابراهیم علیه السلام چې وفا پوره کړ خپل وعده الله تزر الله رب العزت دلته د ولید ابن مغیره په خبره باندې رد وکړو وګوره دا خبره یاد ساتي هر یو انسان به ورځ د قیامت خپل ګناهونو بیړ به خپل اوچتي وی الله تزر چې نبا اوچتوي وازره سو اوچتونکې وزر اخرى دبلچا پیټه به بل سوق نه اوچتي هغه په خپل دی اوچتي
وان ليس للانسان او چې نشته د انسان د پاره الا مگر ما سعى هغه څه چې د کوشش وکړو وان سعيه او چې کوشش د سوف يرى ډیر زر بکتل شي ثم يجزاه الجزاء الاوفى بیا به جزاء ورکړي شي د جزاء پورا وان الى ربك او د نبی له صلوات و سلام ستارب د طرفنا المنتهى سدولي وانه الله رب العزت هو اضحى خندوي وابكى او جړوي دا الله رب العزت قدرت دی هو اضحك وابكى انسان چې کم دی خوشحالي دا الله تعالی په انسان راولي او بیا الله پاک چې کم دی د انسان دا خوشحالي دا بالکل په سکندونه کې والی وابكى او الله تعالی انسان جړوي مدد الله قانون دی انسان باندې خوشحالي هم راولي او انسان باندې غم هم راولي جڑا هم الله راولي وانه هو او دا چې الله رب العزت هم دې امات وجل کوي واحيا او ژوند کول کوي بس مرګم الله راولي او ژوندم چې کوم دې الله بنده تور کوي وانه او الله رب العزت هم دې خلق الزوجين پیدا کړه جوړه الذکر د نر والانثى او د ماده من نطفه د یو نطفه اذا تمنا هر کله چې واچول شپره هم کې وان عليه النشأه الاخرى او دا چې هم د بزمه ده پیدا کول بل وانه هو او هم دا چې الله رب العزت اغنا غنی کوي واقنا او سرمایه ور کوي غنی کېدل سرمایه ور کول د الله په اختیار کې دي واخر الدعوانا الحمد لله